الله الرحمن الرحیم. عظیم ستاسو قربا نعمت سبحان پروګرام زما کلی زما پہچان کې چې نن کوم ملما مونږ سره موجود دی هغوی په خپل شوبه کې ځان لا یو جدا مقام جوړ کړی دی او د خپل شوبې د وجې د خپل قوم او د خپل کلی نوم روښانه کړی دی. دوی د کریمینل کیسز کې ځان لا یو جدا مقام جوړ کړی دی. نن سبا د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل دی. دوی د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل پاتې شوي دي. دوی سره د پېښور های کورټ جج هم پاتې شوي دي او د خیبر پختونخوا لا منسٹر هم پاتې شوي دي. جناب جسٹس ریٹائرڈ اسد الله خان چمکنی صاحب، السلام علیکم. والسلام. سر موږ تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه جی. سر دا راته ووایي چې بچپنم څنګه تېر شوی دی؟ بچپن خو ماشاءالله داسې مونږ لکه څنګه عام چې په لوبې څنګه چې به ماشومان مو چې کوم هغه وخت سره به کومې لوبې به کېدې د شپې به په حجره کې به ماشومان خپل کزن مدن ترور زامن کزن دا ټول په ملت کې به اگر ټوپۍ پټولو دا ټوپ ډنډا او دا بلوري ملوري دا غوزا دا به مونږ ماشومانو دا چرخۍ مرخۍ به هم دا کولې خپلو کې. خو باوجود د هغې نه مونږ به هاکي به کوله. واقعا ضروري خبر دا و چې تاسو اوس پته نه او وخت به د ونو نه بیا هغه ډنډې را پرې کولې کاږې مږې به جوړ هغې باندې به هاکي کوله. او مونږ سره ماشاءالله خپل سټکس په مونږ ښار نه رول په هغه ټایم سره په 5 روپۍ او په 3 روپۍ به د هاکي هغه یو هغه به میلاوېدو سټک به میلاوي هاکي چې ورته مونږ وایه. نو دا به مونږ لوبې کولې او زموږ د فیملي مکمل ټیم و. او بیا به زموږ هلکه نن سیدانو ماله سره میچ دی، نن بازار ګړي ورسره میچ دی، نن چواګوجر ورسره نو مونږ د هاکي دا میچز به کول. نو مین مشغله چې کومه وه زمونږ دا هغه و هاکي وه. په زموږ په کلي کې 2 لوبې کېدې، والیبال کېدو او بله دا هاکي کېده. دا اوس پکې باسکټبال هم راوتو دا مین هغه چې کوم بلکې چمکونو مشهور ټیم دغه هاکي وه او والیبال. دا زمونږ د کلي ګیم و. دا نو دا زموږ اکټیویټیز و دا لوبې مو دا زموږ د اکټیویټیز و. سر دا راته ووایي چې تعلیم هم چېرته نه او تر کومې حاصل کړی دی؟ ابتدایي تعلیم چې څومره و زما نو پرایمري چې ورته مونږ وایو هغه وخت اوس هم مونږ ته یادېږي چې سکول کې به 1-2 پرایمري سکولونه په حسابت کلي کې او په پرایمري کې به ناست سکولونه مو ویلې. بیا چې مونږ دلته کې ما بیا پرایمري سکول ما دې کې څلورمه پورې سبق ویلې. بیا د ګلبهار کې ګورنمنټ ټیکنیکل های سکول دی. د هغې به ډېر زیات تعریف پکې دو دغه پکې دو چې ډېر ښه ایجوکیشن په هغې انټري ټیسټ باندې هغې کې اګزام کېږي. یونیفارم هم بدلو، پتلون به هغه وخت کې دا تاسو ته جي 65-66 دا خبره تاسو آته پتلون به سکولونو کې هم ملیشیا جامې به مو هغې کې به هغې سپین وایټ کمیز په او دغه ملیشیا پینټ په اچول. نو بیا زه ما والد صاحب ته وشر تاسو مونږ ټیکنیکل زما بل کزن دی کرنیل صاحب ورور سجاد مونږ لاړو ټیکنیکل های سکول ته امتحان هم ورکړو. هلته کې مونږ اتم نهمه پورې لسم کې مو ورته ورسېدو. نو هلته کې بیا دلته کې زمونږ په کلي کې لسم زه دلته څنګه رالم. علامه سرور خان تاسو پېژنئ چې الله دې وبخي ډېر لوی ښه ایجوکیشنسټ و، دغه نوي سکول انچارج و او په هغه ورځو کې د سیکنډ هینډ ماسټر و. نو ما پسې ډېر دغه وکړو چې یاره چونکې دا هاکي چې کوم دا زموږ فیملي گیم دی او که ته رالې د کلي عزت خبره هم ده او تا ته مونږ فیسیلیټیز ټیوشن هم درته پړاو ایجوکیشن کې به تا سره نور خو ته راشه نو دلته کې به دا زموږ د سکول د ټیم د هاکي ټیم به دا به هم ښه شي. نو په هغې وجې سره زه بیا په لسم کې چې کوم دی بیا زه د ټیکنیکل سکول نه رالم پېښور دغه ته چمکني ته رالم او دلته نه بیا 69 کې بیا ما میټرک اګزام بیا پاس کو. نو هغې نه پس بیا ګورنمنټ کالج پېښور ته چې کوم دی هغې کې بیا پری انجینیرنګ کې چې کوم دی ایډمیشن وایستو. بیا ګورنمنټ کالج کې بیا چې ګورنمنټ کالج نه بیا مونږ BSc وکړه. خو زما زیاتر شوق چې کوم دی د لا سایډ ته و چونکې زما ماما عادت الله خان چمکني صاحب سپیکر هم تاسو ته پته ده 12 سپیکر پاتې شوی هغه هم یو ډېر ټاپ د دې صوبې د فوجدارۍ وکیلونو زما خواته لغوندې انکلینیشن لا سایډ ته زیات و. دلته چې مونږ BSc وکړه نو بیا ګومل یونیورسټي تازه د هغې فاونډیشن ایښلی شوی و کلاسز هم په
مختلف هاسټلو کې او دغه ځایونو کې ورته هایر کړي وو تاکه به کلاسز به ایستله. زه بیا لاړم ګورنمنټ یونیورسټي ډیر اسماعیل خان ته اوپننګ بیج و زموږ هاسټل یې نه وي دغه نه ډېر تکالیف خو بهرحال نوې یونیورسټي وه نو بیا هلته نه مونږ ما بیا هلته نه LLB وکړه ګورنمنټ یونیورسټي ډیر اسماعیل خان نه ما بیا LLB وکړه. سر وکالت هم کله شروع کړی دی؟ وکالت ته خو زه بیا 77 کې رالم 77 کې بیا یو شپږ میاشتې اپرینټسشپ وي بیا 77 کې مونږ وکالت بیا شروع کړو. بیا زه پیر معصوم شاه سره چې کوم دی ما اپرینټس شروع کړو سره هغه سره بیا ما اپرینټس کول. سر از بطور وکیل رومبه فیس هم څومره اخیستی دی؟ نو پیر صاحب چې کوم هغه به ډېر ښه فیس به ایستلو هغه به رښتیا خبره چې هغه به هغه وخت سره به هغه د ضمانت درخواست چې کوم دی 200 روپۍ فیس به هغه ایستلو هغه وخت سره لکه چې کله زه انټر شوم او بیا زما په وخت کې هغه ورسېدو بیا هغه ضمانت درخواست فیس چې کوم دی بیا 1100 دا 1100 دی چې زر د وکیل او سل د منشي 10% نو بیا هغه 1100 کړو. هغه یو واحد داسې مامات چې موږ دوام ډېر ښه فیس پېښتو نو هغه ضروري خبره چې ته یو دفتر کې ناست تا باندې هم اثر کېږي نو که موږ ته به یو کیس نیم برالو نو هغه ذهن خو به مو چېرې زموږ استاد دالې نوم هم دا ویلې خو هغه خلکو په اعتبار و هغه چې هغه پیر معصوم شاه شاګرد دی او ځکه د هغه نومره لیدلی به نه مې ورکړو نو په واحد ما ته دا یو ګوډ لک یو ښه ګایډنس او رهنمایي ومانه چې د پیر صاحب هغه شیلټر ما سره و چې پیر صاحب ډېر تکړه فیس هغه تکړه وکیل دی کا 1100 ولیندلی و 1500 ورکړو دله به څلور خو موږ به دا یې رسالش به نه وو موږ به مسې هم پکې منډې ته موږ چېرې زموږ کار زده شي چې اوس مسې زم راځم خو دا چې 100 ورکړې که چا 100 ورکړې که چا 200 ورکړې نو هغې سره به ایسه داسې زموږ دغه بنو خو به کمپیریټیولی نور زما کولیګ چې کوم لکه په یو وخت راغلي نه به ما سره خنده یو ته خو ډېره ښې نو رالو کله نه کله مې پې همراسې سموسې موسم راشه یاره رومېټ راشه نن یو فیس راغلی نن به چې اوس کړو دا به اوس کړو نو داسې ایسه داسې څه دغه نه و چې اوس مو د یاد نه خو لکه دا رینج و د فیسونو دی کې که چا 100 به ورکړي که چا 200 به ورکړي نو موږ ورسره دومره ما هرس او لالچ په دې فیسونو کې مسله کې دا نه دی کړی داسې. اسدالله خان صاحب دا راته ووایي چې تاسو کریمینل سایډ کې ډېر زیات په کریمینل کیسز باندې عبور تاسو ته حاصل دی تاسو دې طرف ته څنګه راغئ؟ یاره دا هم ډېر ښه دغه خو به دا یو انکلینیشن یو سوچ یې داسې لکه موږ وایو چې یو اوس خو نن سبا چې وګورو زموږ د وختونه ویره چې دی دغه دی آلراونډر دی دی څه کوي دی دیواني هم کوي دی فوجداري هم کوي دی د ټیکس کیسونه هم کوي دی دا کوي خو دا داسې چې کوم هغه دغه غلط ثابت شو. اوس د شروع نه هر یو وکیل چې سره نه یو وکیل هم راشي نو هغه یو سپیشلایز فیلډ ته راځي لکه ډاکټر مثال والا MBBS خو هغه وکړي خو چې فیلډ ته راځي چېرې زه ENT ته ورځم زه د ارتوپیډک سرجن جوړېږم زه سرجن جوړېږم یعنې بیا هغه سب سپیشلیټي هم پکې راشي نو دا دې لپاره مو چېرې دا بلا فیلډ دی او چې یو فیلډ کې تو کمانډ حاصلې نو پکار چې په یو لین باندې وکاله شروع کا زما دا فوجداري لږه خوښه په دی وه چې ماما ماته یو اگزامپل و هغه هم فوجداري کوله او دا ډېره شارټي او بل دا دی کې ډېر نوم دغه کېږي نوم ډېر زر مقام ته ورسي یو کیس 302 کو یا پخوا خو به اوس خو 307 به 302 به نو هغه نوم به ډېر زیات هغې سره خورېدو پته پبلیسټي به پکې ډېره زر اخبار کې هم رال دغې کې هم رال دیواني مقدمو کې ډېر تکړه وکیل به خو دومره نوم به نه و ګمنام به پته نه او په فوجداري وکیل به ځکه چې کرایم سره تعلق و ماشټر او کرایم او دا سزا او جزا او دا اخبار مې اخبار نو دې سره د فوجداري د وکیل پبلیسټي ډېره زیاته کېږي نو زما دا کرایم او بل مې او لږدارې ذهن هم ډېر زر ایکسپټ کوي نو زما به د وکیلانو سره ختم دا دیوانۍ سره شل کاله دا مقدمې چلیږي او لس کاله چلیږي او رف او ټف اون سبجیکټ دی خوش لکا طاقتونی او دا پټوار او دا ډېر چینجنو باندې کار دی د میراث او وراثت دا مسلې پکې ټولې مېره دا فوجداري ټول نه خره بس پک او صفا سوتره کار دی نو په دې وجه د ما دا فوجداري چې کوم دی دا خوښه شولی دي. چمکړي صاحب دا راته ووایي چې د حیثیت وکیل د پېښور بار د پاره ستاسو څه خدمات دي؟ ما دوه ځله جنرل سیکرټري الیکشن کړی دوه ځله چې کوم دی جنرل سیکرټري یو ځل زه مسعود کوثر دی پریزیډنټ و زه ورسره جنرل سیکرټري وم بیا زموږ ناصر الملک صاحب چې سپریم کورټ چیف جسټس پاتې شوی نگران سیټ اپ کې پرایم منسټر و
هغه بیا د بار های کورټ به پریزیډنټ بیا سره د جنرال سیکرټری او بیا په اخره کې پریزیډنټ د پریزیډنټ الیکشن مې وکړو بیا ما پریزیډنټ الیکشن مې وګټلو او بیا د میاشا کوله او د چیف جسټس نو هغه او ټیکن سریمونی هغه بیا ووت مرته نو زب دا هغه مونږ کافي ریفارمز کړو د دغې لپاره دغه جوړول منشانو لپاره بل شیر کار پارکینګ لپاره شیر دا ټول ما های کورټ کې دا بیا انټروډیوس کړو او لکه او د ایڈمنسټریشن دا ما یو قدرتي کار دی ایڈمنسټریشن مسله کې د چا سره کمپرومایز نه کوم منشانو هم امرو وختل مچر د لانجې منځ نه منم بالکل تاسو لپاره زه بل ځای جوړوم او وخت چیف جسټس ما سره کافي کوآپریشن کولو ما سره دې موږ ته د منشانو لپاره لیټیګنټ را دي وکیلانو کې ناسې چې دا موږ بیل کړو د دې لپاره موږ شیر جوړ کړو ګاړو لپاره پارکینګ جوړ کړو شیر هم جوړ کړل دا هم جوړ کړل دا ما چې کوم دی په خپل ټینور کې چې د پریزیډنټ اف دی های کورټ بار دا ما کړو پکې چمکري سے بحیثیت ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ستاسو فرایض او څه خدماتو ایډوکیشن مین رول دی چې ایډوکیشن چې کوم دی دا پوسټ داسې دی دا ډېر اهم پوسټ دی ډېر اهم پوسټ دی دا د یو صوبې چیف پروسیکیوټر هم دی د جوډیشري او د ګورنمنټ مس کې ایز برش کار کوي دی چې د جوډیشري او د ګورنمنټ خپلو کې اس قسم څه ټسل را نشي که څه ګریوینس داسې راشي نو د چیف جسټس یا د های کورټ جج هر یو سینیئر جج جونیئر خو جج دی دا هغه ډایرکټ نه چیف منسټر سره خبره کوي نه چاته یو هم منسټر سره خبره کوي نه هغه چا سره دا هغه زمونږ کوډ اف کنډکټ دا دی چې موږ د دې سیزونه یو طرف ته کار سفرانیږي زموږ سره څه کار ماني نه دې پر نو دې کې هغه چرته زی الوی شاو ایډوکیشن سپت आवाज کوي ایډوکیشن راځو چیمبر کې کینو او یاره چم کوي چې دا پرابلم دی دا ناګه چې ګورنمنت هغه بیا کار مې کومه چیف منسټر سره چې کم کنسرن فیل دی چې دا کینو زه ورته فون وکړم چې راځم ټایم سی ایم نه ټایم والا چې کنسرن منسټر څه کم کار دی څه ټایم ته والی او زیاتره سی ایم سره او بل دا چې بیا هر یو ډپارټمنټ سیکرټریټ دی سی ایم نه والا سی ایم خو هغې چیف یې ټول چې د ایډوکیشن میسج ورځي نو هغې کې انکار منکار د هغې نه وي پکې بالکل هغې نه وي پکې او بل بیا دا د الله احسان و چې د ایډوکیشن به ورشو آفس پوسټ هغه ته په اسمبلی کې خپل یو سیټم مخصوصي هغه باقاعده په اجلاس کې ځي کینی پارټیسپیټ کوي هر څه کوي خو صرف یو ووټ نشي ورکولی چې ته اگر راشي ووټینګ راشي ووټ نشي ورکولی نور مونږ باقاعده په اسمبلی کې زما به دغه زه بتلم ما به لا خندل یو خوا مینارټیز والو ما سره یو خوا سیک او بل خویندونی سره زما ډېر ګپ شپ په لګېدو ناست وم څه کار اټم کنی صاحب دا کار دی ما ورته چې آفس ته راشي چې مې وم په اوس کول ډېر خوشحاله به اسمبلی ته چې ورتلم کله سپیکر کار کله یو کار کله ایم پی ای سره منسټرانو سره زموږ انټریکشن به زیات نو هغې نتیجه دا وه چې زما چې سمه تقریبا 2 کاله سټینور یو نیم کال ځکه بیا زما ایلیویشن وشو های کورټ جج ته لاړم نو دې وخت کې موږ د ګورنمنټ او د جوډیشري ډېر ښه دغه ډېر ښه تعلق و هېڅ قسم څه ګریوینسز څه خفګان نه راغلی هېڅ کمپیوټر په پنجاب کې ټسل و روان و دا خو زموږ په پښتونخوا کې چې کوم دی بالکل دا ټسل نو دا یو مین څیز چې کوم دی د ایډوکیشنل کار هم دا دی کسونو په خپل ځای خو روان ټیم ور دی کېږي خو چې ډسټربنس را نه شي چې جوډیشري او د ایگزیکټو په مس کې څه داسې کنفیوژن ټسل بدمزګي جوړه نه شي نو دې کې د ایډوکیشن چې کوم دی دا ډېر اهم رول چمکري سے بحیثیت جج پېښور های کورټ تاسو خپل فرایض په څه توګه ادا کړي دي یاره بحیثیت د جج دا ډېره خوش قسمتي دی چې ستا د ججمنټ نه عوام مطمئن وي وکیل ته مطمئن وي او چې یو وکیل وای او یو موکل وای چې یاره چمکني سي بنچ کې زما کیس ولګول دا یو جج لپاره ډېره د خوشحالۍ خبرې نو ما ته په دې ډېر زیات دغه بوم چې دا چمکني سي واپس روان دي سوات کې بوم یا بنو کې یا پېښور کې اله یاره د دغه کې دا زموږ دا کیس وشي دا وشي دا د جج لپاره دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره دا ایز ا جج دا د الله ډېر لوی احسان دی چې د جج مانه چاته وکیلان خفه شوي نه دي پبلک خفه شوي نه تاسو خو مو ویل چې موکلو به زیاته سوچو چې چمکني صاحب چې کوم بینچ کې دا کیس
هغه چونکې د فوجداري پریکټس دی د یا پانسۍ اپیل به یا به د عمر کې د اپیل و ضمانت درخواست به ولا خو تا ته پته نه نو هغې به داسې زنانه به دغه به راغلې یو ځل دا ما ته دې سره خبره یاده شوله په سوات بینچ کې وم او یو ابډکشن کیس یو سیشن جج یو ملزم بری کړی دا چا کیس ما وکتلو نو مې دا خو دا په ښه طریقې سره دا شهادت یې صحیح نه لوستی پروشې نه دی پې دا خو د بری کېدو کیس نو ماشوم یې تښتولی وه شپږو کالو ماشوم حالانکې ماما زوی مې وه بدبخته نو هغه مې یاره دا خو نه دا کېږي نو هغه ما دغه کو قید مې کو 25 سال مې قید کو دا جرمانه نو هغې ماشوم یې جنۍ پلار نو هغه سوات کې عدالت کې سجدو ولګوله او دعا یې وکړه چې خدای دې ما شم آباد کړه چې اوس هر څه کېږي تا ما سره انصاف وکړو اوس یې د سپریم کورټ ورسره څه کوي څه ما کار وکړو دا ما ته اوسه پورې یاد دي نو دا د الله احسان دی چې دا ایز ا جج چې وکیل هم خوشحاله او موکل هم خوشحاله نو په خپل سوچ مطابق قانون مطابق شهادت مطابق چې څه دي کار شي د هغې مطابق او بلکې چې کېناستم دعا به مې کوله چې خدایه لا اله الا انت سبحانک انی کنت دا بشر اعظم دا ما ویلې چې خدایه څه غلطي رانه انصاف دی که نه بېګناه رانه پنسې نه شي بېګناه رانه دغه نه شي ګناهګار رانه خلاص نه شي دغه نه شي نو دا دعا ما کوله او قدرتي کار دی الله پاک درته اړه کې هر څه درته راچوي درته بلکل چې داسې نو چرې چا شکایت نه یې کړ چېرې جي دا فیصله غلطه کړې دا سړی بې ګناه خو تاسو نه شهادت مطابق کې دنه لاړو نو داسې د الله احسان دی چې داسې څه خبره نه ده راغلې چې څه مې کړي زه پرې مطمئن یم سر دا راته ووایي چې تاسو ډېرې زیاتې مقدمې لړو کړي دي او فیصلې هم کړي دي داسې څه فیصله مقدمه ستاسو مخې ته راغلې چې تاسو کنفیوز شوي یئ کیسونه راځي کنفیوژن خو په هغې سینس کې داسې راشي چې خاص کر په دغه باندې مونږ راځو لکه دا یو فار ایگزامپل یو کیس مونږ ته رالو د مردان کیس و نو هغې کې سیشن جج هغه ته لایف امپروزمنټ هغه ورته ورکړو عمر 25 سال هغه سزا ورته ورکړې ورسره نو هغه اکیوز چې کوم نو هغه 23 ته هغه حج لته په هغه رضمانه حج روانو نو هغې کې څه د وکیلانو نه هم څه دغه وشي پکې نو ما چېرې دا د حج له ځي همداسې روان دی نو هغې کې اترې مو لګېدو ترزوې مو لګېدو ازودک کسانو سره نور مو لګېدل نو لکه ډېر درنو غوندې کیس و خو هغه د دغه چې کوم هغه لیګل ریکوایرمنټس وي نو هغه د وکیلانو نه پکار دي که هغه د استغاثې وکیل سرکاري وکیل چې کوم پبلک پراسیکیوټر ورته وایي یا کم دغه ورته یا د مدعي د مړي وکیل هغه هم دا ذمهواري وه بیا د عدالت هم ذمهواري ده هغه چې هر څیز په ریکارډ باندې پروت و هر څیز په ریکارډ باندې پروت و خو هغه دی لکه هغه قانون ریکوایرمنټس هغې پوره کړي نو نو دا یو واحد کیس و زما په دې ټینور کې راغلی حالانکې دی چې مقدمې ما به واورېدې نو ما هغه ټایم به ما یا اپیل منظور او ټولو بس اکثر له به منظور به خارج به ډېر کم به راتلل ډېر کم ما به یې څارول نه بس چې به رابلو بس خپل دوه برادر ججز به ناست یو بل ته به مو چېر دا نو هغوی به ما سره ده هغې ته پس دی په کریمینل سایډ باندې ایکسپرټ دی دغه دی که څه خبره به وه تحفظات به وو نو هغه به ورته ما دغه کوي یا به ایټ دی موسټ به داسې مې کو چېره یو 10 منټه پاس دغه کې چیمبر کې به کېناستو پوی به مې کو چېره داسې دا هغه لیږو چې د ګواه موجودګي نه ثابتېږي دا نه کېږي دا نه کېږي نه به اګري شو رابل نو ما چې ته کیس نه دی ایثار کړی دا یو واحد کیس و د مردان چې زه لږ دا کوم دا فایل ګورم پولیس فایل مې راوختله او زما چې کوم هغه ذهن کې چې کوم څیزونه نه ټول پکې وو ورسه خو د وکیل د نیګلیجنس د وجې نه هغه شي وو چې هغې په ریکارډ باندې دغه کړي نو ایګزیبټ ورته مونږ وو چې دغه کړي نو او نور کیس تر راروغ خپلو کیس دروغو د دعوې سوال نه پیدا کېدو نور مې چې څه ایویډنس وکتو بلکې هغه ضمنیانې مې راړولې نو هغې کې مې دا هم کتل چې پولیس والا دا لیکلي وو چې د خپل دا ترو مسې دې تنګوي او د عاجز والا جایداد هم ټول ورکړی هر څه یې ورکړي ورته هر څه یې ورته ورکړی ورته خو دا دومره لوفران دي 4 څه خرڅ کړي دي هلکه مونږ کلیوال وو چې خپل حصه اسمان هم خرڅ کړی دی او دا تر تنګوي چې تاسو مړه دانې دا نو د عاجز روانو دا ډزې مزې پرې وکړي نو دا هغه چې ما ریکارډ وکړو نو د حاجي کیمپ والا کاغذونه هم پراته وو حاجي کیمپ ته ځي حاجي کیمپ نه بیا ایرپورټ ته راکړي هغه ټول هر څه پراته وو هغه سټوري نو دا یو واحد کیس چې دا ما ریزرو کړی و هغه هم چېره دا
او چې بیا مې وکړو ټول ایویډنس ټول لاغو بلکې هغه ورته لایف امپروومنټ سیشن جوړ کړو اوس وجه نه و چې راته ساده موت ولې نه ورکې هغه ما ساده موت ورکو دا یو واحد کیس و چې دا ما ریزرو کو دا مې وکړو لګا سردار ته چې به حیثیت لا منسٹر تاسو څه خدمات دي لا مشغول تاسو په ځای یو انټرم سیټ اپ دی هغه چې ته پرمننت منسٹر راشي پیندو کال پر عوام د الیکټ کی دغه شي منتخب شي راشي دا نو هغه ته کار کوي دې کې خو موږ زموږ ډیر څه وختل خو ایسات نو تاسو چې خدمات خو په انټرم سیټ اپ کې څوک راځي خدمات او سموکا نه ملایوي چې راځي علاقه وطن لپاره سلخته جوړ کی پل جوړ کی برج جوړ کی دا سه هغه نه ملایوي وساري سر تاسو په مختلفو شوبو کې پاتې شوي تاسو د سوکلو لپاره څه خدمات کړی دي یاره دا خو تاسو ډېر خبرو کړه دا زمانه شروع نه ډېر دغه بس دا هغه نه زړه کې میراثه زم چې راستانه اساس دا غریب خلک شي از وکیل مې د باروم کې د کلیو سم اساسو مال مصطفی خیلو لو رازمان خو نمونه خو علاقه خپل ماشومان نمونه چې کوم څه دا نه راځي نو هغه ما د بار کې چپلاسیان مو سره چې مې دا کوي نو هغه ډېر ختم خګانې ما په بار کې لګولې دا په زما خوښ شو خبر دا سه په یو ډپارټمنټ کې بل کې په هیل کې چاته چپراسی چاته ټیکنیشن چاته صدا ما دا کړی دي خو بیا ما ته الله مقرره کا هغه موقع په دغه شکل کا چې کله ایډوکیشن نشم نه کې بیا ما سره اختیارات بیا ډېر زیاتو نو هغه کې موږ سره سلور های کوټو د ډیرو د بنو دا او دا دغه په خور خپل شو او دغه چې کوم د اسوات دارو کدا چې کوم دې کې دانی دې کې سټونو ورته الله ورسول میجارټي پکې ما هغه کې خپل کلی کړي به سو یو ځل مې پکې لا منسٹر ارشد عبد الله عثمان زور دی هغه سره په ځما اختلاف هم راغلو نو ما خبرې مطلب دا چې دې کلی وامه چې نه مې خپل اول ما ته خپل کړې نه دي بیا چې خپل خو تابم لا منشي تاسو هم در کوم بل ته ورکوم ما دې خپل کول نه ټول په دې بنو بنچ کې دي دا ډرایوران مې شي چپړاسیان کا او بیا مې او مې دلته کو بیا مې روم وختل خپل وخت کې را دې په خپل کار کوي نو ماشاءالله تاسو خپلم تاسو کولای شئ سم چې ما برتانیې کړی دي پکې دي کې بالکل خالص دې چې کلیوال مې دي نه سه رس نه سلاله نه بل څه دا خو د کلی خل دي سر په اخره کې خپل کلیوالو ته څه پیغام ورکول غواړي یاره زه خو دا وایم چې دا غونما دا خو زموږ بچي دي کشران هم دي او دې ته دا وایم چې بس مهنت کوئ تعلیم نه چې تعلیم په هیڅ صورت باندې چې بې تعلیمه پاتې نشي زموږ بچي چې کوم ځای کې دي بچي تعلیم ډېر ضروري دی دې لا او سم زده ته نه ډېر کسان دي راځي ورته چې بچي ته سبق وایه فیس مسله دي ماته وایه کتاب مسله ماته وایه دا مې کلیوالو ته میسج دی چې تعلیم پرې نه دی کې غربت دی کې دغه سرکاري سکولونه شته استادان پکې شته تعلیم خره دغه خره ایز کمپیر ټو پرایویټ سکولونو هغه فیسونه زموږ د بچو نه وسنه د هغې د مور نه پلار د وسنه بار دي نو زما د ابتدا هغه دی چې تاسو تعلیم او بل ښه اخلاق د مور پلار ادب او بل ورسره چې پنځه وخته د دیني تعلیم ته هم توجه ورکړي خپل موز او 10 ساعتې موز کوي دغه کوي او خپل سبق ته توجه ورکړي بس دا ډېره غټه خبره چې زموږ دا کلی چې کوم دی چې په تعلیمي دغه کې ډېر مخکې لاړ شي ځکه تعلیم یې پرې زموږ ډېر زیات کم دی زما د بچو ته دا میسج دی چې تعلیم وکړي او په ښه مینې سره تعلیم دا نه چې بوج په سر وغواړي په مینې سره نو ماشاءالله زموږ کلیوالو دا میسج دی چې دوی تعلیم وکړو او چې څومره دې کېږي د خیر ښېګړې کارونو کې دی ښه بړچپ کې حصه دی دا زما د دا میسج دی مونږ د جناب جسټس ریټایر اسدالله خان چمکني صاحب ډېر ممنون او مشکور یو چې هغوی په خپل مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وي لا ټایم وویستو او د چمکني ټي وي ناظرینو سره خبرې اترې وکړي انشاءالله دوباره به میلاویږو د یو نوي مېلمه سره تر هغې دمه پورې تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان